قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سورة آل عمران شروع. سورة آل عمران په ابتدا کې مونږ ویلو غټ خبرې خو سلور دي چې په دریو حصو کې تقسیمي دي. یو مسله د توحید، یو د رسالت، او دوا د انفاق فی سبیل الله او جهاد. نو دې صورت کې درې حصے دي. اوله حصہ کې مسله د توحید، دویمه حصہ کې مسله د رسالت، او بیا دریمه حصہ پای کې د دواړه مسلې د جهاد او د انفاق به ذکر کړي. اوله حصہ کې هغه درش په آیاتونو پورې دا مونږ ویلو چې پای کې مسله د توحید ذکر کړي. ابتدا کې مسله د توحید پاغي باندې عقلی، نقلی، وحی دلائل دارنګه کله شبهات واردېږي. د شبهاتو په وخت کې تعلیم څه پکار دي، د الله نه سوال پکار دی چې یا الله زمونږ زړونه مکه گئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دا خلک لګیا دي، نو یا الله د دې په خبرو باندې زمونږ زړه کې چرته کوګواله را نشي. مسله توحید واغه تفصیلا ذکر کوله. د عیسی علی السلام په اولوهیت باندې رد کاو چې خلک هغه ته الہ وای، نو دا غلط وای. دلائل سره دا خبره ثابت کړه چې الله یو هغه ذات دی چې هغه د اولوهیت قابل دی. بل څوک په دنیا کې داسې نشتی چې هغه د الہ شي، هغه د خدای شي، هغه د ذمہوار شي د دې چې کم کارونه د الله دی هغه دی کوي. نه، بلکې کم کارونه چې د الله دی الله یې په خپل باندې کوي. د اولوهیت حقدار هغه یوازې الله دی. تذکره د دې کوله اول نه دعوه پیش کړه، نو په هغې باندې دلایلو چې الحی الله دی، القیوم الله دی، همیشه ژوندی دی او نظام چلونکی الله دی. الله کتابونه نازل کړلی، د هغې تذکره کوله. دارنګې الله رب العزت په باره کې وی چې الله هغه ذاتي الہ و هغه چې هغه په هر شي باندې پوهی، داغه نه بس پټ پناه نه. تاسو چې وای چې عیسی علی السلام الہ دی، نو هغه نه سپټ پناه وکنو، نو که پټ پناه تی وو نو هغه څنګه الہ شو؟ او که ته پټ پناه تی نو نو هغه به بیا زو خیم چې داغه نه څومره شیونه پناو. هغه خلکو چې کم چل ولکاو داغه د قتلولو بندوبست کاو، نو هغه ته دا پته نه وه. الله رب العزت ورته وښوده او الله رب العزت هغه د ځمکې نه اسمان ته اوچت کو، ژوندی اوچت کو. د هغې تذکره بیا وروستو راځي. دلته کې چونکې مسله د دې ذکر کوي چې الہ یوازې الله دی، عیسی علیہ السلام الہ نه دی. که څوک دا وایي چې هغه ابن الله دی، نو د هغې باره کې خبره بیا وروستو کوله چې دا متشابهات دي. متشابهاتو پسې مور پسې کېږي، محکماتو پسې ورشي. دلایلو کې دام ذکر کوله چې الله خالق دی د هر شي. الله هغه ذاتي چې هغه به مصور فی الرحم نه وي. عیسی علیہ السلام داسې وو نه. عیسی علیہ السلام خو د مریم زوی و، د مریم نه پیدا و، په رحم کې جوړ شوی و، نو هغه الہ څنګه کېدی شي؟
دې ټولو تذکره کوله د مال او دولت تذکره بیا کوله چې مال او دولت به د چا په کار نه راځي چې کله یو سړی خلاف کوي او بیا د هغې یو مثال پیش کو جنگ بدر واقعه وه یو طرف ته خلق هغه جنگیږي د الله دپاره او بل طرف ته خلق جنگیږي د دنیا د اغراضو دپاره نو دنیا اغراض چې مخې ته نو دا کامیابېدی نشي د هغې تذکره وکړه قد کان لکم آیة فی فئتین التقطا فئة تقاتل فی سبیل الله واخرى کافرة یرونهم مثلهم رأی العین او والله یؤید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار دغه خلک چې تباه شو دا کافر دا ولې دې ته دا سیزونه ډولي ښکاره شوي دي دی په دې پسې روان دي الله یې پرېښودی دی وحدانیت د الله یې پرېښودی دی او په مخلوق پسې ورپسې شي دي د دې خوښ شوي دي څه مینه د خواهشاتو څه په زړه کې راځي چې دا دې وشي ښځې دي زامن دي خزانې دي سره او سپین دي اسونه دي او ساروی دي اسونه دي ساربه مزین خیسته کړی شوي وغیره یا دې زمانه کې دور کې نور د سورلۍ آلات چې ګورې ذرایع اسباب چې ګورې نو هر یو سړی هغه دا وایي چې زما سره د سورلۍ ښه نه ښه انتظامي والخیل المسوم په هغه وخت کې دغه اسونه دا د ټولو نه بهتر شیدونه و دارنګې نور څاروي دي نو څاروو کې بیا ټول پکې راځي ډېر څاروي ډېر قسمونه پکې راځي دارنګې پټي دي فصلونه دي دا دې زمای الله وایي دا څه دي دا خو سامان د دې ژوند دنیوي دی پناه کېدونکی دی ختمېدونکي څیزونه دي باقي پاتې کېدونکی شی درته ښیم څه دی هغه جنت دی د جنت بعضې نعمتونو تذکره وکړه او دا جنت به میلاویږي چاته نو للذین اتقوا هغه کسانو چې تقوا اختیار کړله ځان یې د شرک نه ساتلی توحید یې منلی نو هغو ته به میلاویږي اوس دې ځینه ورپسې بیا د نیکانو خلکو تذکره کوله نیکان خلک څه کوي مؤمنان څه کوي د هغې تذکره وه بیا دا کومه خبره توحید مسلې چې ذکر کوله نو دې باندې دلیل وحی پیش کو دلیل پہ پیش کو چې شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط دا ټول گواهی کوي په دې باندې چې الله یوازې دی یک یوازې دی دغه سره څوک شریک نشتی حصداري نشتی برخې والا نشتی او د اسلام تذکره وکړه نو هر یو سړي لا پکار دادي چې هغه د اسلام طرف ته راشي که څوک جګړې کوي وایه ما سره جګړه مه کوئ زه خو د الله تابع یم د الله د دین تابع یم د دلیل تابع یم نو دلایل هغه په هغه ځای کې پیش کولی کېږي کم ځای کې چې څه شکوک و شبهات وي کم ځای کې شکوک و شبهات نه وي نو هغه ځای کې دلیل نه پیش کولی کېږي صفا ورځ ده او نور ښکارېږي او دا سړی وایي نه دا انور نه دی نو په دې ځای کې دلیل ته ضرورت نشته هغه ته ماته دلیل پیش کړ نو ولې دا انور نه دی ولې ورځ نه ده په دې کې به دلیل نه دلیل مطالبه به نه کوې ولې دغه سړی قمقل دی دی په خبره نه پوهېږي دی لیونی دی نو د ده نه به د دلیل تپوس نه کوې لکه څنګه چې په دې ځای کې تپوس نه کولی کېږي ورځ د صفا او بل سړی وایي نه ما ته یې ثابته کوي ما سره په دې باندې بحث وکوي ورځ نه ده اوس خو شپه ده نو ورځې ته شپه وایي یو سړی نو دا قمقلي نو ده سره به بحث نه کوې دغسې یو سړی دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین نه دی آخري پیغمبر نه دی بل یو پکې هم شته چېرته قادیانی پکې شته نو چې قادیانی شته او ته وایې چې ما سره هغه وایي ما ته په دې باندې دلیل پیش کا یا ته ورته ما ته دلیل پیش کا نو ته هم لاړې کافر شوې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې به دا نه وی چې ما ته دلیل پیش کا اگر ورځ کې څوک دا غواړي چې ما ته دلیل پیش کا هلته کې هغه له پړق پکار دی هلته کې هغه یو ګزار پکار دی دا نه کېږي چې ته اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په باره کې ته اوس د هغه نه دلایل
دا هغه سره بحث مباحثه کې هغه د خپل قادیانیت د ثبوت د پاره سګي استاس رکینی او خپل قادیانه هغه پیغمبر ثابتې نو دلته کې ته سوچ سره دا بحث مباحثه کوي نو دغه سره به مسلمان نه دغه سي مخکې خبر راغلی په دې کې موږ بحث نکو ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خبره صفا کړله الله ویلی خاتم النبیین وتویلی آخري پیغمبر وتویلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم دا خبره کړله زمان رستو بل پیغمبر راتلونکي نشتی لا نبی بعدی لا رسول بعده رسول نشته نبی نشته بل څوک راتلونکي نشتی د عیسی علی السلام په باره کې داخلك با لګیا وي سو اشکالات په پیش کړي خبره په پیش کړي اب راضی او اب رسول نه سو اب رسول رسالت به ختم شوی سو دا خبره داغي هغه خبره چې اوره او ته چې دا خو خوي نو لاړې تم دې ما اخلاص شوي داغه خبره په دې کې نه اوري داغه خبره ته دا خوي خنوي اول داغه خبره ماوره که اوره نو واورا خو ورپسې وای چې وای نو غلط وای عقیده بخپل کلک ساتي ختم نبوت مبارکی خپل عقیده اب کلک ساتي دا نه ماته دلیل پیش کا قادیانیت د قادیانی په رسالت باندې دغه په پیغمبري باندې ماته دلیل پیش کا دا خبر چې تا وګړه نو تم لاړې خوې دي کټول نه خوې دل لک خوې دل ښا نو دلته کې جګړه بکی استا سره فإن حاجوك فقل أسلمت وجه لله ومن اتبعن نو جګړه برازي بحث مباحثه برازي خو بحث مباحثه په هغه ځای کې بکیږي چې هغه ځای کې سب داغي گنجائش یي چې گنجائش نه وي لکه د ورځ دا او سړی وای نه دا شپه ده اخر خبره کوي په روغ سترګو یې خسخ کو اچي دغه سړي سره بحث نه کوي بیا تذکره کوي د دې چې دا دین چې راغله توحید راغله نو دا په دغه سي په اسانه باندې نه راغله په دې باندې ډېر شي قربانيان تیری شي دي انبیاء علیهم السلام په دې باندې وجل شي دي قتل کړي شي دي او چا چې امر بالمعروف کاو نهي عن المنکر کاو د توحید مسله بیان ولا خلقو ته حق خبره کوله نو هغه موجل شي دي او هغه خبره مخ من کړوا چې درسل ویخ انبیاء علیهم السلام په یو ورځ باندې سحر په ټیم کې دي شهیدان کړه په دې پسې بیا نور عام خلق را پاسېدل و چې یو سل او یا کسان هغه را پاسېدل ایدا تاسو کوي ناغه پسې شهیدان کړه مطلب دا چې تب حق خبره نه کې که حق خبره کین وجنو دي نو الله ویدا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس دغه باطل پرس بدا کسو کوي کو تب سکه تب حق خبره هغه په هر ځای کې په هر میدان کې هغه بکې کمزوري چې ضرورت ته ال دبه کې او دغه خلق چې څوک دغه انبیاء علیهم السلام وجنی او هغه خلق وجنی چې هغه حق خبره کوي نو فبشرهم بعذاب الیم بیا تذکره دغه خلقو کوله چې عذاب الیم ولا ولید زکه د دې اعمال برباد دي د مسلمان وجل جایز غني چې یو سړی د مسلمان وجل جایز غني نو د سړی په خپل کافر دی نو چې کافر شو نو اعمال برباد شو نو په دنیا کې هم برباد او آخرت کې هم برباد دا غي تذکره کوله دا بعض خلک به وایي چې مونږ ته به ور نه رارسي ولی به نه رارسي دا غي تذکره کوله چې دی خلک وایي مونږ خو جنتیان یو وي نه جنت ته چې زینو په خپل عمل بزي په ایمان بزي په عقیده بزي عقیده خراب ده نشیتله عمل کې کمزوري هغه معاف کیږي لیکن عقیده کې کمزوري نه معاف کیږي ښا دیو جنا بعضی کتابونه زموږ لیکي چې دا بنوي چې زه ان شاء الله مسلمانم ان شاء الله په دې ځای کې نه وای ښا ان شاء الله غبل ځای کې وای موږ په مخ کې ویلو اصلي سروي اخلم او ان شاء الله پکې وای نو بیا وروسته ان شاء الله وای فائدہ نه کوي لیکن this is عقیده په ځای کې ان شاء الله بنوي زه ان شاء الله مسلمانم ان شاء الله نه زه کلک مؤمن مسلمانم ان شاء الله په دې کې نه وای
زه الحمدلله کلک مسلمان یم، الحمدلله زه مؤمن یم، زه مؤمن یم الحمدلله. په دې باندې به فخر کې، په دې باندې به د الله حمد بیانې چې الله رب العزت ما زما په زړه کې توحید ایښودی دی، په دې باندې به کلک ولاړې. قیامت ورځ را روانه ده، د هغې تذکره یې کوله. اوس دې ځینه قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. خبره کوي دې ځینه مسله د توحید په دې باندې هم ذکر کوي. د نجران نه چې کوم خلک راغلي وو هغه د عیسی علیه السلام پیروکاري ځان ته وي، ځان ته عیسایان وي، ځان ته نصرانیان وي. حال دا چې نصرانیان نو، ولې نصرانیان خو هغه چې هغه الله یو ګڼي، عیسی علیه السلام د الله بنده د الله پیغمبر ګڼي، نو دی دا کسب کوي، دی لګیا دي عیسی علیه السلام ته الہ وي. نو د عیسی علیه السلام د عبدیت د ثابتولو دپاره په دې حصه کې 15 دلایل پیش کړي او دا 33 نکات پیش کړي. د عیسی علیه السلام عمر دنیا کې چې کوم تیر شوی دی نو هغه 33 کاله په عمر کې عیسی علیه السلام اوچت کړی شوی دی. هغه هم دلته کې په دې حصه کې به ذکر کوي چې 33 نکات دي د هغه په عبدیت باندې. هغه بنده دی، بنده دی، بنده دی. شل پیرې مې ته وې بنده دی، الہ نه دی. نو د هغې تذکره کوي دلته کې. نو دغه ځای باندې دا خبره ما خو چې یو پاو ساعت خبره وشي او نوره خبره پکې نه کېږي. نو دغه ما خو دا 2 آیاتونه چې کوم لوستی شي وو دا پکې ووایو. دغه دی ټایم پاو ساعت تقریبا تیر شو. نو دا ابتدا اولنۍ ورځ وه، انشاءالله سبا نه به بیا ووایو، څومره چې ویلی کېدو بیا ووایو انشاءالله. الله رب العزت دې موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي.